هغې خپل د پلار په عزتۍ بدل اغستی دی یا د ګوهر نه د جګړې انتقام. زه نه پوهېږم. زما ګوهر اوس نشته. اورنګ زما ګوهر نشته دی. اوس به چېرته هم خپل بانکي ترخ کې نیولی، هغه به د کمرې نه بهر نه اوسي. چېرته هم نه اوسي. زما د حق خبرې کولو والا اوس پاتې نه شو. ما ته خو داسې ښکاري لکه چې زه سرتورې سر شوم. مونږ ټول ستا سره یو. ټول د دروغو تسلیانې راکوي. بس ما سره هیڅوک هم نشته. څوک چې و هغه لاړ. اوس خو بس د خولې نه ډزې کولو والا خلک پاتې شوي دي. څوک دا چې پوهه کوي ولې نه چې د سیف الرحمن په وجلو به زما ورور واپس راشي. څه ما د حاجي د پوهه کولو کوشش وکړو چې د وینو داغونو په وینو چرته هم نه صفا کوي. دا چې د خپل ځان نه سربیره نه د چا منلی دي او نه څوک مني. هغوی ته خو بس نور خلک ذلیله کول ورځي. که د سیف الرحمن سره زما واده شوی وی نو شاید دا ورځ به مو نن نه لیده، نه به زما په مرۍ کې د توره تیزندی وی او نه به مې رور مړ کېدی. ته د ګوهر په مرګ جاړې یا واده د هغه د قاتل سره نه کېدو هغه غم دې جوړوي. بس همدغه تپوس کولو دپاره د غلو په شانتې دلته راغلی ته؟ نه، تپوس ته راغلی وم چې کور ته ځو که دغه ځای به یې. دا هم زما کور دی. زما زه چې تورا خان څه ویلي و هغه صحیح وه. د ګوهر د مرګ نه وروستو د کلونو زړه دښمني نه څه نوره وجه ده. دا جی زما خیال دی تورا خان صحیح وایي. ما ته څه بله وجه نه ښکاري. ما ته ښکاري ګوهر هلته چرته په جینۍ پسې تلی و. داجی تاسو څنګه ویلی شئ چې پلار د خپل اولاد دپاره هیڅ ونه وي یا د هغه پلار نه دی یا بیا بې غیرته دی. تا هم خپل کشر ورور ډېر ښه پېژنده او ما هم. دا رښتیا به هم داسې ښخ کې څنګه چې د هغه وجود ښخ کړی دی. هر څنګه چې و وینه وه زما. سیف الرحمن له دا حق چا ورکړی و چې دی هغه ووژني. اوس په د هغه انتقام اخلي. د هغه په عیبونو باندې به پرده واچې. دا زما او ستا ذمواري ده. جی داجی تورا خان ته ووایه ته چې د خپلې ښځې او زما د لور زندګي بربادولو ضرورت نشته. هغه زړې خبرې وې ختمې شوې. اوس په نوې خبرې کېږي.
کم یوې داجی؟ هم دغه چې سیف الرحمن د ګوهر نه د زړې دشمنۍ بدل اغستی دی چې د دواړو ترمنځ په بانډا کمر کې شوې وه. د ځوانانو په جګړه کې د مړو کفن او د زنانو صادرې کوزې نشي نو ښه ده. هم داسې به کېږي داجی. او که زه د ګوهر د انتقام اغستو نه بغیر مړ شوم نو ته به هغه داسې د بېوسۍ په مرګ وژنې څنګه چې هغه ستا کشر ورور وچلیو. ډېر ظلم کړی دی هغه، بېوسه کړی وجلی یم زه. عبرتناک مرګ به ورکړي هغه د نایي بچي له. داسې په بې ترتیبي ووجنه چې د هغه کور والم د هغه شکل ونه پیژني او که وی ګوري چې د غم نه راغوځار شي. بلکل داسې چې ګوهر په لیدو چې زه غورځېدلی وم. داجی ته نشي پرېوتی داجی. زه به تا غورځېدو ته نه پرېږدم. هغه حرام خور د مرګ نه وروستو ماله د هغې جینۍ پته پکار ده د چا په وجه چې زما ګوهر مړ شو. ګلستان خان نستا د یوې اخپې حساب دغه یو لاس مې کټ کو برابر مې کړو. لالا زه سویل غواړم. تاله چې څه کولو که نه هغه تا کړي دي. اوس د څه وینا کولو ضرورت نشته. لالا ما هیڅ نه دي کړي. د خولې نه د هیڅ اورېدل نه غواړم. بیا که دې اواز وکړو زما د ودرولو کوشش دې وکړو ته نو زه به ستا هغه اشر وکړمه کوم چې مې ستا د هغه عاشق کړی دی. تسلي دې وشوه اوس؟ زړه دې یخ شو څه چې هغه تا سره خبره کول نه غواړي نو ولې لمسی چې لاس تر باندې اوچت کي؟ ته ټیک وایې، زما ګناه ده. تر څو چې دا کشاله هواره نشي خپله غلطي د صحیح کولو کوشش وکړه. تر هغې سیف الرحمن سره خبره کولی شمه زه، کیدای شي چې هغه تا معاف کي.
تاسې څنګه به خندل دی؟ تاسې خو به چا هم نه خندل. صفی الله خو خاندي هم نه. ستا مسکا هم ډېره ښه ده. مونږ ټولې مسکاګانې ستا نغسې دي مور. ټول ستا په شان مسکا کوي. ګوهر به هم ستا په شان خاندل. لږ وخانده. تر کومه چې به ته داسې ژړاګانې کوې په مونږ کې به څوک نشي خاندلی. تلو والا زما هر څه وړي دي. اوس خو هغې لا لیدلي څه وو. هغه چې ته ولیدې نو د نړۍ ټوله مینه ټول خلوص او ټول ښایست یې ولیدو. که ته داسې کې نو زموږ د ټولو به څه کېږي مورې؟ ته به موږ ټول سنبالوې مورې. زه به څنګه سنبالوم؟ زما نه خو یې سم نه سنبالیږي. زه به یې څنګه سنبالوم؟ څنګه سنبالوم زه؟ څنګه چې تا زموږ وړوکوالی سنبال کړی دی. دا ټول څیزونه او دا یادونه دا وګوره زما ګوهر مړې کو زما ګوهر. څه سکون میلاو شو سیف الرحمن ته. هغې مور خو به ټول ورځ دې کور کې ما سره ناسته وه. د هغې خور به ټول ورځ په دې غولي کې لوبې کولې. دا څه وکړه؟ دا څه وکړه؟ څوک شته دی نه تپوس کول والا؟ څوک یې تپوس وکړي؟ څوک یې تپوس وکړي؟ څه یې وکړه؟ پوښتنه به یې کوم مورې. زه به یې کوم. په دې ته خپل نوم ولنه لیکې. زما خوښه ده. لیونی په دې کاپي باندې نوم نه لیکي، دا به ورکه شي. دا به څنګه ورکېږي؟ په دې کې خو ما نښه ایښودې ده. دا څنګه نښه ده؟ اصل نښه خو دا نوم دی. راکه زه ستا نوم پې ولیکم. ښه سمه ده ولیکه. اوس به دا نه ورکېږي. شیرین څه؟ که ته ما خپل خاوند نه ګڼې نو مه ګڼه ته. خو یو همدرد دوست په توګه خپل د زړه حال خو دې ویلی شو که نه؟ کومه یوه خبره؟ دغه چې نو ته اوس هم سیف الرحمن خوښوې څه؟
الله دې دښمن ته هم د ځوانۍ مرګ نه ښیي. ډېر ښکلی زلمی و. خدای خبر چې چا نظر کو زمونږ ګوهر. ستا سترګو زه ستا په دې غم پوهېږم، ولې چې ستا دا غم زما هم ذاتي غم دی. نه زه ستا یم او نه زما غم ستا دی. خبر یم زه، خو بیا هم د بې غرتو غوندې خپل زړه له تسلي ورکوم چې ته مې ښځه، ذاتي نه صحیح، کاغذي یې صحیح. خیر، زه ستا سره یو ضروري خبره کول غواړم. خبره نه ده، یو خواهش دی. تر ننه پورې ما ستا کم خواهش پوره کړی دی چې نن بیا خیرات له راغلی یې ته؟ ګوره بانو، چې کله نه ستا او زما واده شوی دی، تا زه کله هم خپل خاوند نه یم ګڼلی. ما ته د دې هېڅ ګیله نشته، او که چېرې ګیله هم شته هم د دې خبرې چې که ته ما خپل خاوند نه ګڼې نو مه ګڼه ته، خو یو همدرد دوست په توګه خپل د زړه حال خو دې ویلی شو که نه؟ کومه یوه خبره؟ دغه چې نو ته اوس هم سیف الرحمن خوښوې څه؟ بکواس مه کوه ته. زما نه څوک اول خوښ دی او نه اوس خوښوم زه. د هغه رشته راغلې وه ما پسې، د دې دا مطلب نه دی چې زما د هغه سره یارانه ده. ګوره بانو، که چېرې اوس هم ستا په دې زړه کې که سیف الرحمن دپاره ځای شتی نو زه ستا ازادولو دپاره تیار یم، لاړه شه واده وکړه ورسره. زه د امن خبره کوم او ته خامخا غوسه کېږې بانو. که چېرې تا وړاندې دا خبره وکړله زه به نیغه لاړه شم، دا جي ته به دا ووایم. زما په قسمت باندې ته تپلی شوی وې، وتپلی شوې، نو اوس به زه د دې تپلو سره ژوند تېرومه. بانو د پوه کېدلو کوشش کوه. زما د فیصلې نه به تا ته ستا مینه ملاو شي او د دواړو خاندانو ترمنځ زیاتېدو والا جګړه به هم ختمه شي. زه خو تا خوشحاله لیده غواړم. ته زما نه صرف لیونی جوړول غواړې. لیونی کوم دې نه، زه د امن خبره کوم. زه ګوره، زه غواړم چې ټول په مینه محبت اوسي، او انسان له پکار هم ده چې هغه د ټولو سره مینه محبت سره اوسېږي، خپلې زړې مینې سره. ته صرف بدماش نه، بې غیرته هم یې ته. اوس خو به تا دغه د پیغورونو په غشو باندې زخمی کومه زه، د ګلستان خان بانو. الله پاک گور خان ته په جنت الفردوس کې ځای ورکړي او ټول لوایقین ته دې صبر ورکړي. ثم آمین. لواحقین په صبر کې دي، د هغو د فکر کولو ضرورت نشته. دا دعا وغواړئ ستاسو د علاقې هغه خلک چې زما د زوی په مرګ کې شریک دي، چې هغه زما د لاسه دوزخ ته لاړ شي. ګلستان خان، موږ په دې معامله کې خبرې کولو ته راغلي یو. په دې کې نوره څه خبره پاتې شوې ده؟ بدل اخیستل ستا حق ته ګلستان خانه، خو الله پاک معاف کولو والا انسان زیات خوښوي. نو بیا زه ستا ټول کور والا ووجنمه او ته به بیا ما معاف کې، ولې چې الله پاک معاف کولو والا خوښوي. ګلستان خان، مونږ خو دا کشاله وارول نه راغلي یو. د ګوهر قاتل چې کله زما د لاسه مړ شي که نه، نو هر څه به ټیک شي. حاجي صاحب، اوس تاسو فکر مه کوئ، چای راوړی تو دپاره، بسکټ هم راوغواړئ.
د لرې نه راغلي دي خېټه به هم خالي منګ په تش لاسونو مه لېږه ته ګلستان خان. ستاسو په لاس کې دي څه؟ سیف الرحمان مونږ له خپل ټول واک اختیار راکړی دی. اول هغه زما ورور مړ کړو او اوس یې راضینامې دپاره تاسو رالېږلی یې. هغه ته ووایئ که چېرې دومره لوی پښتون دی نو په خپله دې راشي خبره دې وکړي. تاسو ټول خلک زما د زوی په لاس نیوکې راغلي یې. هغه ما قبوله کړه، وړاندې هېڅ اورېده نه غواړم زه. منګه ویلو ته نو اورېدو ته راغلي یو چې اوس څه غواړې ته؟ ستاسو د خلکو ګیرې سپینې شوې او تاسو زما مخ ته ولې نه ګورئ چې زه څه غواړم؟ زه د خپل زوی د ینې بدل غواړم. ګلستان خان په شریعت کې خو د قصاص گنجایش هم شته. په شریعت کې د یو بېګناه د وجلو څومره گنجایش دی او د هغه د مرګ نه پس د هغه سره د یو جنۍ د ملاوېدو الزام د دې څومره گنجایش دی. ته بالکل سمه خبره کوې ګلستان خان، خو موږ خدا غواړي چې دا جنګ او جګړه مخکې نه ځي. چا چې مرګ کړی دی د هغه خانه خراب د وجلو نه پس دا دشمني به پخپله ختمه شي. د لرګو او د روپو کاروبار چې څوک کوي هغه د مړو کاروبار نه کوي. په دې چې وسکا چې د کور ته ځي په چپه خوله. د ګورهان د وینې سودا له راغلی دا خلک سیف الرحمان د قصاص پیغام را لېږلی دی د مشرانو په خوله. زما هم یو پیغام سیف الرحمان ته ورسوئ. هغه ته ووایه چې کومه بېرحمۍ باندې هغه زما رور وجل دی، زه به ورته هم داسې دردېدلی مرګ ورکوم. هغه یرندو کې خو پټ زما ورور وجلی دی. زه به یې ستاسو د ټولو مخکې وژنم هغه. او هغه ته دا هم وایه چې ځان تیار ساته، پټ نه د ټولو مخامخ به یې وژنو انشاءالله. ما یوه فیصله کړې ده. ستا په فیصله اوس څه نه کېږي. زموږ فیصله اوس د نورو په لاس کې ده. زه به چېرته هم خپل او ستا د ژوند فیصله د بل چا په لاس کې نه ورکوم. داسې خبرې هغه خلک کوي چاته باوري هغو پسې څوک شته. زموږ په شا خو خپل هم نشته. نو مونږ یو که نه د یو بل خپل شیرې مونږ به مدان د یو بل په شا ولاړ یو او د ټولو خولې به غلي کو. که دا وخت مونږ غلی شو نو ښه به وي. غلی خوله د مرګ غږ واورو. که ستا وژل وی نو لالا به پخوا وژلې وي. ته به نه مرې زما یقین وکته. همدا خو غم دی. زه به نه مرم، ژوندی به یم او د رور په مرګ به ویر کوم ټول عمر. لالا خو زه پرېښودمه خو ګلستان به لالا نه پرېږدي. په دې وجه خو ما ګلستان خان کور ته د تلو فیصله کړې ده. زه به هغه ته هر څه رښتیا ووایم چې څنګه زه د هغه زوی خپل جال کې ګیره کړې وم. هغه به دې ته ناستې چې په تا باور وکړي. ها نو زه به قرآن پاک یوسمه، په هغې به لاس کېږدم او ټوله خبره به وکړم. ته به په قرآن لاس کېږدې او هغه به په ټول جومات لاس کېږدي چې ته دروغ وې او د هغه په زوی تور لګې. دا تهمت نه دی، دا رښتیا دي چې ګوهر زما په عزت حملې کولو کوشش کړی. دا خلک د ښځې رښتیا تور او د سړي تور رښتیا ګڼي. څوک به ستا یقین ونه کړي. که ګلستان خان زما په خبرو یقین نه کوي نو د اورنګ سره به خبره وکم. اسی هم هغه د مخ نه تعلیم یافته ښکاري او پوهه لري. او دا سمه ده، زه به ستا اورنګ سره ملاوه شم. ستا مازغه خو نه دي خراب شوي. خبره ومنه ته. موږ دواړه د ګلستان خان کور ته ځو. زما یقین وکړه چې هغه به زموږ دواړو په خبرو یقین وکړي. ته چې راسره ځې نو اورنګ به هم زموږ طرفداري وکړي. کیدی شي هغه ته به خپل د ورور اصلیت معلوم شي او زموږ ورور به هم بد شي. غیرت د بد دماغه خلکو وسله ده چې د کومو خلکو مازغه کار نه کوي که نه، هغه په خپل لیونتوب باندې د غیرت پردې اچوي. ډېره استاذه مه جوړېږه ته. ووایه ته وړاندې څه کول دي؟
کاروباري سړی دی هغه په روپو پیسو پسې ځان وژني چې سوله ورکو رضا بشي دغه ویلیو که نه تا وایي نه منله ګلستان خان انکار یې کړی دی غلط خلک چې لګي نو همدغسې به کېږي لېږلو نه وړاندې تپوس خو به دې کړی و لږ اوس به ستا نه د هر کار کولو تپوس کومه زه نه کم از کم مشوره خو به دې کړې وی هیڅ هم نه کېږي ستا په مشوره باندې د ګلستان خان زوی پیغام را لېږلی چې هغه به ما هم هغسې وجني څنګه چې ما ګوهر وجلی و دا ټول هر څه ستا په وجه شوي دي ستا راکړي شوي سبق زمانه د جهان بېغیرته جوړ کړی دی تا ته د بېغیرتوب نه د مصلحت سبق ښودلی و د سپي غونته کې ژوند شوی مې دی په دې مصلحت کې چې په هغه ورځ مې شیري وجلی وی نو د خور د وجلو نه پس د کلي په خلکو کې به ډېر غیرتمند مشهور شوی وي که نه غیرت د بددماغه خلکو وسله ده چې د کومو خلکو مازغه کار نه کوي که نه هغه په خپل لیونتوب باندې د غیرت پردې اچوي ډېره استاذه مه جوړېږه ته ووایه ته وړاندې څه کول دي تا له هېڅ نه دي کول نو کور کې کښېنمه څه په کور چې کښېنې ته سما مازغه به خوري او د کلي خلک به دې بزدله ګڼي په ټوله قضیې ته ګلستان به دې ووژني هلته تا له ښار له تلل پکار دي اوس او په دې ساعت نو ته په څه کوې بیا زه به هغه وکمه کم چې ستا دپاره زما دپاره زما د اولاد دپاره غوره وي او ته به د ښار نه نه خوځې چې تر څو پورې ما واپس نه وي رابللی ته به ما پوره بېغیرته جوړ کړې ښه ستا د ځان بچ کولو کوشش کوم زه او که تاله دومره غیرت کول دي نو ځه لاړ شه بار دروازه کلاوه ده خپل ځان پې ووجنه ته خپل اولاد د کتلو نه بغیر د دنیا نه لاړ شه ته او بیا دا یتیم پوهه شه دا کونډه پوهه شه او دا کلیواله پوهه شه د غیرتیان خو عجیبه وي خپله خو لاړ شي دې دنیا نه او پرېږدي خپله کونډه خپل اولاد د کلي خلکو ته په اسره واه واه دا ستا غیرت بیگ دی پیک کم استا د داجي مخې ته ولې ودرېدل غواړې که هغو ته پته ولګېده که نه دا لږې ډېرې خبرې کوي دا به هم در سره ختمې کړي یو سړي زموږ ورور بې ګناه وجلی دی او ته وایې چې زه به ورسره ملاوېږم لاسونه به تړې او تپوس به ترې نه کوې چې زموږ د ورور څه کس ولو پرېږده دا خبره او ښار ته ځه ستا د کولو کار نه دی دا د کوم ځای انصاف دی لاله د قاتل نه تپوس نه سربیره چې دا مرګ دې ولې کړی د هغه وجل ټولو ته پته ده چې مرګ یې ولې کړ دی زموږ ورور بې قصوره وجلی شوی دی او د بې قصوره د قتل بدل اخیستل د دې ځای انصاف دی دا انصاف نه دی بدماشي ده د طاقت نشه ده او دا نشه اول د سیف الرحمن په سر وخته دا بدماشي اول سیف الرحمن وکړه د دې بدماشۍ بدل به مونږ په بدماشۍ اخلو او دا خبره به ختمو او هغه څیزونه هغه بنګړي او هغه صادر چې د ګوهر د مړي سره رالیږلي هغه څه هغه هم دغه بدماشي وه چې زموږ ورور بدنامه کړي او د سزا نه بچ شي چې موږ خپل ورور بدکار وګڼو هغه نه بدل وانخلو دا تا ته چا ویل دي اندازې لګوي ته صرف لاله ته زموږ ورور یې که د سیف الرحمن ورور یې لالا یو شریف انسان یې ته د سیف الرحمن په وینه باندې ستا لاسونه نه رنګومه شریف بې غیرته نه یم د تحقیق کول نه سربیره څوک وجل دا رقم زی غیرت دی تحقیق د کومې خبرې تحقیق زه د کوم حرام حلال شرعي کتاب لیکم چې تحقیق پې کوم ته بس ځه او د تلو تیاري کوه
دا زما او ستا او د داجي کار نه دی د قانون کار دی دا کچره د قانون معاملې د نو بیا ته ورسره ولې ملاوي د غواړي چې ما ته معلومه شي چې دا هر څه هغه ولي کړي دي دا سوال خو ستا قانون هم تپوس کولی شي نو پتا دې ملاوي د اور ولې بل دی په ما اور نشته د راتلونکي اور نه ټول بچ کول غواړم زه اوه ټول به بچي زمونږ فکر مه کوه ته د هغه څوک نشته چې د دښمنۍ په مخه بوزي بس د تلو تیاری کوه زه ته لالا مالا یو وارې د هغه سره ملاقات اجازت راکړه که نه صرف رښتیا معلومول غواړم نور هیڅ نه که ته ورسره ملاو شوې نو زه به لاړ شم داجي ته به حال ووایم او بیا ته پوه شه او داجي پوه شه رښتیا خو دا دی چې د هغه د بانو سره واده نه کېدو بدل اغسته دی دا ستا د خور زما د ښځې معامله ده خلک په بېوجې یو نه لس خبرې جوړوي ځکه د رښتیا معلومولو کوشش مه کوه ته بدنامي به وي ته صرف اندازې لګوې لالا رښتیا څه نور دی ته ودرېږه ورندار اوبه به زه راوړم تا ته ډېر آرام پکار دی خپل رور دې بېکوره یو سړی دې ووجلو اوس هم سکون درته نشته دی څه پخپو کې دې اوس هم خارښت دی که نه ما خو په دې وجه وویل چې ستا دپاره دروند کار ښه نه دی چې زما کور کې حیثیت د نوکرانو شان شوی نو زه به یې وکړم څه چې دې کړي دي که نه بیبي اول خو د هغې عذاب وزغمه لرې شه ته زما خبره ومنه د هر وخت بېزتي نه خو ښه ده چې مونږ یو وارې لاړ شو دا کشاله اواره کړو او کال ته بېزته شو نو بیا د وروستو به د وروستو سره ګورو اول ورشو خبره خو وکړو څنګه به ځو څنګه چې ټول ځي تا ته د ګړي باران لاره معلومه ده برو کاکا ته خو پته ده که نه زه به هغه رضا کم په څه طریقه او رندار ته به څه وایم چې چېرته ځمه هغه ته وینا ضروري ده څه مونږ به هېڅ چاته نه وایو چې مونږ چېرته ځو یو ځل بیا سوچ وکړه ما پې سوچ کړی دی د دې نه سربېره حل نشته برو کاکا د سیف الرحمن لالا ځان بچکولو کې زموږ مرسته ضرور کوي زه به سوچ نه پس وایم په سوچ کې به وخت د لاسه وځي زه به استخاره وکړم که ټیک وه نو ځو به ګنې نه استخاره د واده لپاره کېږي بېوقوفې مونږ واده خو نه کوو لیونی مونږ واده له نه تباهۍ له روان یو دا دومره اسانه نه ده څنګه چې تا ته لګي دومره ګران هم نه دی څنګه چې ته ګڼې اورنګ سره په ملاوېدو به که شاله اواره شي زما زړه وایي ستا زړه خو به د ګوهر پاړه هم دا ویل که نه هغه خو دې مړ کو اوس به دې هم مړ کوي لالا زه ستاسو سره څه خبره کوم زما په زړه لوی بار دی که دا بار د بانو په وجیدنه څه ورځې برداشت کته انشاءالله رو رو به د ټول بار ختم شي بیا به د رکشي بیګم دواړه بچي همیشه به په سکون اوسېږي څه نوره خبره ده نو وایه زما لور بې سکونه کولو والو سره به هغه کار وکړمه چې هغه قبر کې به هم په سکون نه بیا لالا تاسو چېرته هم خور نیم ګڼلې زه مدام مې لور ګڼې زه ستا لور یم که نه ستا نه بغیر زما دې څوک دا څنګه خبرې کوې ته ما همیشه خپل الواد ګڼلی لور یې ته زما د توره خان نیازبین الواد یوه لور چې
چې بچا تورا خان څومره فخر کوي نو کم دی. څه شوي دي ها جاړې ولې ته چېرې بانو خو تا ته څه نه دي ویلي نه نو بیا هغه شپه ما ستاسو خبرې اورېدلې وې. کمې خبرې هغه تا چې مور سره کولې چې د هغې د خپې بدل د ګلستان خان لاسونه. لالا ګوهر تا وجلې دي څه زه به یې ولې وژنمه نو بیا ګډېدې ولې ته د حاجي په کور کې ټولو جړاګانې کولې ماته مې کو او ته دلته ګډېدې. د هر سړي خپل یو انداز وي خپل د غم غلطولو. څوک په جړا غلطه وي څوک په خندا غلطه وي او څوک زما غوندې په ګډا غلطه وي. د ګډا د خوښولو شوقینې مور زوی یم. د هغې هم چې غم کله چې حد نه به زیات شو نو هغه به بیا ګډا کوله. په ګډېدو خپونه مې رومه شوه او مړه شوه. ته د مور په مرګ هم داسې ګډېدلې وې. او د مور په مرګ باندې هوسه یو ته په کم کور کې چې خویندې جاړي که نه هلته د خدای عذاب نازلېږي. ته خو زما لور یې ما هغه وخت کې هم ستا اوښکې پاکې کړې وې همیشه به یې پاکه وم. خو زما زړه صفا نه دی لالا. ما ته داسې ولې ښکاري چې د کله نه ګوهر مړ شوی ډېر خوشحاله ته.